چې هغه داسې مونځ دی چې دی د خپل اهل و عیال نه، د خپلې ښځې نه، د خپلو بچو نه، د خپل مور او پلار نه زیات بهتر ګڼي هغه مونځ چې د مازدیګر مونځ دی. څنګه چې حدیث شریف کې راځي که نه، چې د مازدیګر مونځ پرېښودو فکأنما اوتر اهله و ماله، هغه داسې شو چې د هغه مال او اهل و عیال برباد شو. حدیث کې داسې راځي. نو یو داسې مونځ را روان دی خالد بن ولید ته چاوي چې د خپلو بچو نه دي ته زیات ګران مونځ دی او په هغې مونځ کې به پې حمله وکړو. هغه وایي زه موقع د مازدیګر ټایم چې رانږدې شو حضرت جبریل راغی علیه الصلاة والسلام او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې الله جل شانه تا ته حکم کوي چې صلاة الخوف وکړه. څه وکړه؟ او مخکې تېر شوی دی صلاة الخوف د مجاهدینو مونځ چې یو ډله هغه به یو رکات وکړي، یو رکات، او بیا به بله ډله هغه به څوکیداري کوي چې امام یو رکات وکړي دی به واپس شي او بل ډله به راشي یو رکات به پسې وکړي. نیم یې هلته پرېښوده، نیم د خالد بن ولید د لاس نه هغه موقع هغه لاړه. صلاة الخوف نازل شو په دغه وخت کې تاسو داسې مونځ کوئ ځکه دا کفار ولاړ دی اوس څه کوي په تاسو باندې حمله کوونکي. الله جل شانو فرمایي دا الله جل شانو هغه نعمت یاد کې چې یو قوم تاسو خپل لاسونه اوږدول خو الله جل شانو د هغې لاسونه تا نه منع کړه.